دې فصل ته په پښتو ژبه کې خریړې وایي، په اردو کې ورته کمبي وایي او انګریزي کې ورته مشروم وایي. د خریړي تاریخ څومره زوړ دی چې څومره د بنی آدم خپل تاریخ دی. د خریړو ابتدا د دنیا سره تړلې شوې ده. د خریړو کرونده د ډېرې زړې زمانې نه کېږي. د خریړو په هکله 14,000 کاله وړاندې ویلې شوي دي چې خریړی د یو اعلی ډش مقام لري او د بادشاهانو او جرنیلانو په دسترخوان به خریړي خاص خوراک په تور استعمالیدو. د مشروم مبارک کې موږ سره مختلف یونیورسټونه کار کسان راځي، خاص کر د اګریکلچر یونیورسيټي پېښور نه، د سټي یونیورسيټي پېښور نه، عباسي یونیورسيټي پېښور نه موږ سره مختلف سټوډنټان راځي او هغه ایم فل پی ایچ ډي ډیګري په دې باندې کوي. موږ په مانسیره کې چې کوم دی یو فارم جوړ کړی دی، بلکې موږ ډیر جوړ کړی دي، خو دا زموږ د مطلب دی په سورس کې دي چې دې سره زموږ رابطه ده، دې موږ سره رابطې ساتي او هغې له موږ ستاسو دا کسان بوتلي مو، هغې هلته تللي مو، هغې هغه موږ اتولو چې هغه فریشنل دی او ډېر په ښه طریقې سره هغه چلوي. نو هغې کې یو منګل فارم دی چې شاه صاحب جوړ کړی دی. مارکیټ چې کوم دی نو زموږ خو لوکل مارکیټ پېښور کې دی ډېر زیات مانګ دی او ډېر خلک موږ له راځي او هغه د دې موږ سره چې څومره پروډکټس پیدا کېږي مطلب د 20-30 کیلو پر ویک موږ ورکوو، نو هغه زموږ خو لوکل خپل استعمالي که نه. او داسې موږ له د اسلام آباد نه هم راځي کسان وړي، اسلام آباد اتوار بازار له دا شانتې پېښور کې خلک راځي، خاص کر ګنټګر کې یو زموږ یو فارمر دی چې هغه کسټمر دی، هغه راځي او هغه وړي زموږ نه او خلکو ولې به ورکوي. موږ خو چونکې په لو کاسټ ریټ باندې موږ ورکوو چې هغه موږ په 250 روپو پر کیلو موږ ورکوو که نه. او په دې کې موږ سره 2-3 قسمه مشروم موږ کلټیویشن کوو که نه. خو د جیمي مشروم چې کوم دی آسټر مشروم دی او د اوړي مشروم چې کوم دی هغه ملکي مشروم دی، وایټ بټن مشروم ته ویلی شي، هغه نن سبا موږ کارلی دی او هغه چې کوم د هغې ریټ سیوا دی خو د هغې شیلف لایف سیوا ده که نه. هغه تقریبا د هغې شیلف لایف چې کوم د فروټینګ باډي هغه د 8 ورځو پورې ساتلی شي او د آسټر مشروم چې کوم 3 ورځو پورې ساتلی شي. په دنیا کې د خریړي ډېر قسمونه دي، خو په دې کې څه قسمونه داسې دي چې هغه د خوراک نه وي ځکه چې هغه زهریله وي. په ټوله دنیا کې د خریړو تقریبا 100,000 قسمونه دي. په دې کې 150 کې 100 ډیر ذایقه دار وي او 50 کم ذایقه لري. د خریړو خطرناک او زهریلا قسمونه. د خریړو زهریلا قسمونه څه داسې وي دا چې څومره غټیږي نو تک سپین شي او خپل رنګ بدل کړي. د دې غټه نښه دا هم ده چې په لاندینۍ حصه کې یو بنګړی شان جوړ شي او ورسره لاندې یوه کڅوړی هم وي. دا د خریړي د تنې لاندې لګېدلي وي چې د هغې په خوراک کې ډېر د احتیاط ضرورت دی، لکه چې د کومو خریړي بالکل خوړل نه دي پکار. مشروم هم یو های ویلیو کراپس کې راځي او دا ضرورت هم دی، دا د پروټین یو اهم مشروم کې ډېر زیات پروټین وي. نو موږ دا دغه کو چې یاره دلته چونکې ټمپریچر دلته بعض په غریز علاقې کې کوم دغه دي دا مشروم ملاویږي، لیکن موږ په هغې باندې دغه وکړو چې یاره د دې ذمېدارانو ته موږ د مشروم د هغې اهمیت ورته وښو. د مشروم دې ځای کې کېږي، دلته موسم ډېر ښه دی او مشروم پکې پیدا کېږي، لیکن ذمېدارانو ته د دې باره کې څه پته نه وه. نو موږ د نیپټن انسټیټیوټ فار فوډ اینډ اګریکلچر پېښور هغو سره خپل پروجیکټ و مشروم باندې هغو ته ریکویسټ وکړو تاسو د فارمرز ته یو ټریننګ ورکړئ. په دې سلسله کې موږ فارمرز ته په ستمبر کې ټریننګ ورکړو او تقریبا موږ 60 فارمرز دي هغې کې موږ هغه ټرین کړل او هغې ته د مشروم ټول طریقې کار ورته وښود. بیا نور فارمرز چې دي هغو ته کور ته موږ ورکړل، سپان ورته ورکړل چې هغوی د هغې پیدا کړي. گو کہ هغه ته فی الحال فایده به ظاهر نه ځکه چې دا د اولنې یو دغه سټپ و. نو ډېر فارمرز دي چې چا په هغې کې
کامیابي واغسته. بعض فارمر چې کوم دي هغه سټیل دا غواړي چې یاره موږ ته دې ته مزید ټریننګ میلاو شي. یاره فلحال خو دلته اوس لو خلکو کې دې وخت سره خو موږ اویرنس پیدا کړو. بل دا چې دا کچن ګارډنینګ کې راشي دا خپل کور کې پکې میل فیمیل بچي دا ټول چې خپل کور کې دنه په چار دیواری کې دې دغه کول شي. دې باندې دمره خرچه هم پکې زیات دمره نشته زیاته. بل دې کې دم ضرورت نشته چې بجلی به پکې پکار شي یا نور څه شی به پکې پکار شي. موږ چې سوپر د چاینیز دغه مشروم بارنوالو هغه 180 ګرام تقریبا 110 روپے باندې پوزي چې کله د دې موږ هغه سره کمپیریزن کوو دا موږ ته 1000 ګرام چې په 250 روپے پوزي. موږ سبا د دې مارکیټینګ ایزیلی کېدای شي اگر دا په لارج سکیل باندې شي نو بل لوکل هوټلز چې کوم دي هغه به مخامخ دوسره رابطه کوي چې یو تاسو موږ راکړي. دې وخت سره هوټل والو ته دغه پرابلم دی چې د ریګولرلی د سپلای نشته هغه به اډاپټ کولای نشي چې دا او دا پیش لري چې موږ ته ریګولر د سپلای کېدای شي هغه نور انکریج کی خلک نو خلکو ته مارکیټینګ ته ډېر په اسانه باندې اپروچ په مارکیټ ته وشي. मैं कुछ बाहर मुल्कों में रहा तो वहाँ पर मशरूम को देखा कि वो एक ऐसी आइटम है जो हर जगह मकबूल है और लोग उसको बड़ी खुशी से ढूंढते हैं और उस इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हमारे अपने इलाके में ये चीज़ नज़र नहीं आती थी. तो मेरा शौक़ था कि भाई इस चीज़ के ऊपर मालूमात लूँ ताकि हम इस पे कुछ काम करें. मेरे ख़्याल में ये सबसे इजी और सबसे यानी आसान है. बस आदमी को थोड़ा सा केयर चाहिए कि हर एक चीज़ की जो है प्रॉपर उसकी रेशो के साथ उसको तैयार किया जाए. 2 कमरों के अंदर हमने इसको स्टार्ट किया है. 20 फुट बाई 14 फुट के कमरा है और उसी के अंदर सब कुछ हमने मैनेज किया है. और दूसरा कमरा जो है वो 14 बाई 14 का है. तो मेन चीज़ यही है कि उसमें टेम्परेचर का कंट्रोल है और मॉइस्चर का कंट्रोल है. अब हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट चल रहा है. इससे कुछ नताइज हमने देखे हैं तो हमारी हौसला अफजाई हुई है. ये काम आगे बढ़ सकता है और बढ़ेगा इंशाल्लाह. हम जो है नेक्स्ट अभी जो स्पान हमने तैयार किया जो मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं इसके रिज़ल्ट देखने के बाद फिर इंशाल्लाह सेकंड स्टेप हमारा जो होगा वो कमर्शलाइज़ करने का होगा. तो वो आप ये कह लें कि 1 महीने 2 महीने के बाद इंशाल्लाह हम इस काबिल होंगे कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं. हमने ये देखा है कि नीफा का इदारा जो हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है और हमारी रहनुमाई कर रहा है. जब भी हमें फ़ोन कॉल करते हैं उसका प्रॉपर रिस्पांस होता है और हम उससे बहुत मुतमईन हैं एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड एंड वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. मैं तो अपने भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हौसला अपने हौसले जो हैं उनको बुलंद करें और इस काम में आगे हिस्सा लें. और इस काम के अंदर कोई मुश्किल नहीं है. सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ी केयर की ज़रूरत है और छोटे से एरिए में आप इस काम को कर सकते हैं और इससे यानी मुल्क का भी फ़ायदा है और हर शख्स का अपना भी फ़ायदा है. ये काम आगे बढ़ सकता है. چې د کم خریړي کرونده په خپل لاس وشي هغه خریړي د انساني صحت لپاره انتهایی مفید وي او هغه د هر قسمه خطرې نه پاک وي. خریړي د نور پرنا کې نه بلکې د شپې په تیرې کې پیدا کیږي. دا د غنمو بوس د روجو پرالي د میوو دانو د پوستکو نخپل خوراک اخلي او دا د دینه 2% لمحیات حاصلوي. په دې کې لمحیات مقدار تقریبا 3.2 ګرامه وازګه 2.5 ګرامه د صحت لپاره مفید معدنیات 14 ګرامه قدرتی ریشا 43 ګرام ناششته 2.3 ګرام بلحاظ د اوچ وزن په حساب وي. د خریړو فائدې. په خریړي کې کولیسټرول بالکل نه وي. دا د زړه بیمار لا بلډ پریشر غټواله شوګر سرطان یعنی کینسر غوندې خطرناک بیماریانو نه د بچ کولو یو لویه ذریعہ ده. د خریړو قسمونه.
پاکستان کې د خریړو هسې خو ډیر قسمونه دي، خو یو څو پکې تاسو ته وړاندې کوو. د صدف پشان خریړي، یورپي خریړې، د پرالې خریړې، د شابلوت خریړې. मशरूम्स के हवाले से जो मेन चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि इसमें टेम्परेचर कम होना चाहिए, हवा में नमी ज़्यादा होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो उसमें गलियात का एरिया, ठंडियानी की बेल्ट और एबटाबाद जो मेन सिटी का एरिया है, इसके साथ एडजेसेंट जितने भी गांव हैं, यूनियन कौंसल्स हैं, वो इंतहाई मुनासिब हैं मशरूम्स यहाँ पे उगाई जाएँ. उसमें भी मज़ीद अगर मैं ये कहूँ स्कोप के हवाले से, तो यहाँ के लोगों में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है मशरूम्स के बारे में, उन्हें पता नहीं है. अगर उन्हें हम प्रॉपरली एक प्रोजेक्ट के तौर पे लें या मेहनत करें, काम करें, तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से मशरूम्स उगा सकते हैं और लोगों की आमदन में भी इजाफा हो सकता है. फिर दूसरा जो हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो गलियात का एरिया, ठंडियानी का एरिया, वहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें भी कम हैं और ये चूँकि इंडोर हो सकता है, ज़मीन से हट के हो सकता है, छोटे छोटे कमरों में काम होता है, तो वहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और मेहनत करती भी हैं वहाँ पे. अगर उन औरतों को हम ट्रेनिंग दें, उन्हें हम पूरी सपोर्ट मुहैया करें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये काश्त हो सकता है, अच्छी खासी हम पैदावार ले सकते हैं. और मार्केटिंग के हवाले से उन लोगों से मैंने यही कहा था कि टूरिज़म तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो गर्मियों का जब मौसम है टूरिस्ट आते हैं, तो जिस तरह और छोटे छोटे बच्चे रोड के किनारे पे बैठ के अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो अच्छी खासी वो भी सेल कर सकते हैं. फिर वहाँ पे बड़े होटल्स हैं, उन पे वो सेल हो सकती है. इस्लामाबाद वहाँ से नज़दीक है, तो वहाँ पे भी अगर प्रॉपर चैनल उनको प्रोवाइड किया जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हम पैदावार हासिल कर सकते हैं और लोगों की आमदन में इजाफा कर सकते हैं. د خریړي استعمال. خریړې په ډیرو طریقو پخېږي. دا په چاینیز خوراکونو کې پخېږي، په پیزا کې استعمالېږي، په کانټیننټل خوراکونو کې د خریړو استعمال کیږي، پاکستانی خوراکونو کې هم استعمالېږي او داسې نورو ډیرو خوراکونو کې د خریړي استعمال کیږي او ټوله دنیا یې په ډیر شوق خوري او خوښوي یې. راځئ چې تاسو ته موږ د خریړو کرلو طریقه وښیو. د دې نه وړاندې موږ تاسو ته په دې کې د استعمال څیزونه ښیو. د غنمو بوسا، چوکر، چونه، اوبو، د پلاستیک شیټ، لرګې، بیلچا، ډرم او د اوسپنې وړوکي میس چې کوم به په اسانتیا سره ډرم کې راځي. کروندې طریقې کار. د خریړو کروندې د پاره د غنمو بوس پکار وي. اول به بوس ښه صفا کې او بیا به په اوبو سره ووینځئ او په اوبو سره به ښه خوش کې. دا خوشتول به په اوچت ځای باندې کوئ چې ټولې اوبه ترې نه ووځي. د خوشتولو نه پس په پرې پلاستیک شیټ واچوئ او په هغې باندې به پټ کړئ. اوس به 2 ورځې پرېږدئ. هر کله چې 2 ورځې په پلاستیک کې پوره شي نو بیا به پکې مړه چونه 2% په حساب سره واچوئ او ښه به مکس کړئ لکه څنګه چې په وړو کې مالګه اچوئ. چې کله مکسینګ پوره شي نو بیا به پرې پلاستیک شیټ واچوئ او دا 2 ورځو پورې به پرېږدئ. کله چې دا 2 ورځې ښه پوره شي نو اوس پرې ترېنه پلاستیک شیټ لرې کړئ. 2% په حساب سره چوکر بوره واچوئ او ښه به مکس کړئ. اوس ترېنه 14x22 سانتي میټر شیشه پلاستیک شاپر کې واچوئ او خوله ورله په ربړ بینډ بند کړئ.
په ډرم واخلې او په هغې کې به اوبه واچوي او په هغې کې به خښتې بلاک او د اوسپنې سټینډ کېږدې. خو د اوبو لیول به د خښتې یا د بلاک یا د اوسپنې سټینډ نه ښکته وي. اوس پې هغه ډکې ګوتې کېږدې. په دې کې تقریباً 8 یا 10 ګوتې راځيږي. اوس پرې سر کېږدې او لاندې ورپسې اور بل کړئ. اوس ورته 45 منټه انتظار وکړئ چې په دې سره به د ګوتو دننه حرارت 80 ډیګري ته ورسیږي. نو اوس په دغه ګوتې راوباسئ او یخېدو ته به یې کېږدئ. چې کله د هغې حرارت 30 ډیګري نه ښکته شي نو اوس به پکې تخم سپان واچوئ. د تخم اچولو په وخت کې لاسونو ته به ګلوز واچوئ. سپان به د ګوتې یو او بل سایډ ته او بره حصے کې واچوئ او خوله ورله ربړ بینډ باندې بنده کړئ. د ګوتو په منځ کې فاصله 1 فوټ پکار ده. په دې ګوتو کې د هوا د پاره یعنی اکسیجن د پاره سوري پکار دي چې دا کم از کم په یو سایډ او په بل سایډ شپږ وشي. په هغې سره تخم سپان ته د خورېدلو موقع ملاو شي. ولې چې دا سپینوالی یو قسمه فنګس دی چې د دې خوراک اکسیجن دی. یو شپږ صفه د سټیل میخونه واخلئ او د لرګي په یوه تخته باندې به یې ښخ کړئ چې صرف سوکې بار راووځي. دې سورو کولو ته پنچ کېدل وایي. لس ورځې پس به په دې ګوتو کې سپینوالی ولګي چې هغه به تقریباً 10 ورځو کې پورا سپینې شي. د سپینېدو نه پس به 3 یا 4 ورځو کې تیغ راوځي او هغه به 15 یا 6 ورځو کې پورا ګل شي. اوس لاسونو ته ګلوز واچوئ او ګل به وشو کوئ. د ګلونو ساتل. هغه شوکولې ګل به واخلې او په یو ټرې کې به یو پلاستیک شیټ خور کړئ او په هغې کې ګل کېږدئ. دا ګل چې کله وچي نو بیا به یو پلاستیک ډبې کې بند کړئ یا به یې ګلینډر باندې پاوډر کړئ او بیا یې په شیشه یا پلاستیک بوتل کې بند کړئ. د فارم کمرې خدوخال. د کمرې حرارت 25 یا 20 ډیګري پکار دی. د کمرې 80 یا 10 کم سل پکار دی. کمرې ته د هوا باقاعده انتظام پکار دی. د منګکانو نه به یې بچ ساتئ ولې چې منګک پې حملې کوي. د دې دپاره دوايي ضرور واچوئ. मशरूम हमारे पास आते हैं इम्पोर्टेड, 10 पैक्ड आते हैं, बाहर से इम्पोर्ट होते हैं और वो हम मंगवाते हैं यहाँ पे, वो सेल होते हैं. ये आजकल क्योंकि देखें पिज़्ज़ा वगैरह पास्ता वगैरह इन चीज़ों में डलता है बहुत ज़्यादा, तो लोग मशरूम प्रेफर कर रहे हैं. लेकिन ऑब्वियसली ये फ्रेश मशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है. ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे, कस्टमर को बताएंगे और फ्रेश चीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा हेल्दी है तो हम खुद भी प्रेफर करते हैं ये चीज़.
देखें, पहले तो मैं डिमांड थोड़ी क्रिएट करनी पड़ेगी, अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोकल क्राउड को, और फिर जब डिमांड होती है तो ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तो चाहूँगा कि लोकल फार्मर्स को फ़ायदा हो। बेसिकली रिटेल स्टोर में ज़्यादातर जो होता है ऑर्गेनिक तो उस तरह नहीं होता, क्योंकि मॉडिफाइड होते हैं। बेसिकली आपकी एक्सपायरी जिस चीज़ पे आ जाती है तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियसली आप टिन पैक कर रहे हैं, उसमें केमिकल डाल रहे होते हैं, तो जिस चीज़ में आप थोड़ा बहुत भी केमिकल डाल दो वो चीज़ ऑर्गेनिक नहीं रहती। तो ऑर्गेनिक फूड तो हमारे पास ऐसा सच कोई नहीं है, तो क्योंकि जो चीज़ फ्रेश होती है, फ्रॉम द फार्म होती है या फ्रेश मीट होता है, वो ऑर्गेनिक होता है। तो ऐसा सच तो हम अभी फ़िलहाल ऑर्गेनिक में डील नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये चीज़ें आ जाएंगी साथ वेजिटेबल्स और आपकी जैम्स वगैरह आ जाएँ और मशरूम्स वगैरह भी, तो कस्टमर्स ये चीज़ मांगते हैं पर मिल नहीं रही है। इसका जो इंपोर्ट का एक रेट होता है मार्केट का, जो इंपोर्ट मार्केट है, जो कि मतलब उसमें फिर आप उसको रख के उस पर हार्डली 10-20% मार्जिन रख के कस्टमर को आगे दे देते हैं, और उस पर एक्सपायरी होती है 1-1.5 साल की एक्सपायरी होती है। په یو لفافه باندې زموږه خرچه جی تقریبا 40 روپے راځي. 40 روپے راځي او یو لفافه نه تاسو ته پروډکشن چې کم کیږي هغه 3 کیلو کیږي. نه 3 کیلو مونږ خو چې خرڅو نه په 250-300 روپے خرڅو، خو زموږه یو زمیدار دی په بو والا دی، وقار خان نومې دی، او هغه چې دی نه هغه چې خرڅوي نه په 400 روپے خرڅوي، او کور کې ته خلک اخلي، چېرته وړي راوړي هم نه. او که اسلام آباد ته ورسوي چې اسلام آباد کې د میټرو د دا غټ سټورونه چې دي نه هلته چې ورسوي دا په 1000 روپے کیلو کېږي. او فرض که خرڅ نه هم نشو ځه چاته نه فرش وانه غسته دا ډرای کا نه ځای معاشي لحاظ سره ډېر زبردست چیز دی او ډېر دغه دی پکار دی چې موږ دا اډاپټ کو. څنګه چاینا او کوریا خپل ملک کې بیروزګاري ختمه کړه، انډیا خپل ملک کې بیروزګاري ختمه کړه، بنگلاديش وس روان دی، نو دا موږ ته پکار دی چې زموږ خصوصا د کې پی کې دپاره دا چونکې یو غریزه علاقه ده، د سمندر نه لرې دی، کارخانې پکې نشته، بیروزګاري ډېره زیاته ده. نه دلته کم از کم دا زموږ د ځوان کل چې دی کم چې یونیورسټو نه راوځي، کالجونه راوځي، پکار دی چې کور کې یو کاټیج انډسټري په تور باندې دا کولاو کړي او هغه ته به ډېر زیاته فایده وشي. موږ په دې باندې ډېر ټریننګونه کړي دي، سوات کې، چترال کې، او خلکو ته د دې چلونه ښوولي دي، خلکو راته ډېر دعاګانې کړي دي. اکثر زمیندار موږ ته تپوس وکړي چې زه څومره لفافونه سټارټ والم. زموږ سوال دا وي چې ستاسو سره څومره ځای دی؟ نو هغه که موږ ته وایي چې زما سره جي 10 ضرب 20 فوټ ځای دی، یعنی 200 فوټه ځای دی، نو موږ ورته وایي ته به بایجانه 200 لفافونه سټارټ واله، 200 لفافونه سټارټ واله. نو په دې باندې ستا خرچه تقریبا 8000 روپۍ پې راځي، 8000 روپۍ پې راځي، او ستا به انکم انشاءالله تعالی ستا به انکم تقریبا 300 روپو هم تا نه وشو، د یو لفافې نه تا ته 900 روپۍ بچت دی، نه 18-20 هزار روپۍ آفټر 3 میاشتو پس تا ته به دا انکم ملاویږي او مسلسل به بیا دا انکم. هسې هم زموږ خلک د خریړو د کروندې په حواله د معلوماتو نه خبر هم نه دي. موږ را روان مستقبل کې هیله لرو چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي د خریړو د کروندې د طریقو نه پوره خبردار شي او بیا په غټ کچ دیتا ترقی ورکړي. د سره سره د تخم سپان د سند جوړولو ته هم پاملرنه وکړي. داسې به د نوي فصل زیات نه زیات کر سره ملکی ضروریات پوره کړی شي.